ها ګناه به وکړو په هغې باندې به پیمانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما هر یو امتي دا به الله معاف کړي جنت ته به بوځي هر یو امتي ته به الله معافي وکړي خو هغه امتي ته به الله معافي نه کوي چې کوم ګناه کوي او بیا مې فخر هم کوي هغې نه توبه وباسي. موږ تاسو زیات دا نوجوانان چې کوم دي که نه دا څومره په دې حرامیتوب او په دې زنا او په دې هر څه کې مبتلا دي. څوک چې دا نه وایي چې هلکه که زما یو زوی بچي او یو ورور دا کور ته راشي که نه او په بړستن کې سر ورکړي او دا موبایل چې کوم دی راوالي نو خپل پلار ورته دا نه وایي چې لکه بچي په هغې کې څه ګوري دا ته څنګه استعمالې بس موږ هم وایي چې هلکه بس پرېږدئ نوجوان په خیال پرېږدئ موږ وي په وړوکوالي کړي دغه بابا پلار ورته خپله باندې وایي موږ هم په وړوکوالي کړي خیر دی ځه ګوره 2.5 घंटे 3 घंटे فلم به ستا دا نوجوان دا زوی به ګوري که نه خو چې هلکه کله دا قاري صاحب او عالم صاحب چې کوم دی مسجد کې لګی نو بیا به جومات ته بیان نه راځي هغې ته نه تنګېږي دلته 2 منټه پې ور واوړي که نه هغې باندې تنګېږي او 2.5 घंटे او 3 घंटे فلم باندې بیا ما ورته نه تنګېږي او ګینې اصل کې هغه خو یو دوکه غونته کي هسې یو فراډ غونته کي هسې یو ډرامه غونته کي پوه شولې هغې ته مونږ به څنګه جاړو ورته هلکه یاره بس پلانې چې کوم دی داسې پاټې